أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. سورة بنی اسرائیل پنځلسمه سپارہ دریشتم نمبر آیات. اللہ پاک خالق مالک دے حقیقتاً انسانان اللہ پاک پیدا کری دی خود دنیا تا دراتلو ظاہری سبب مور پلار دی. دیو جنا گنو آیاتنو کے اللہ پاک د خپل حق سرا د مور پلار حق یوزے ذکر کرے دی. حدیث مبارک کی راضی کہ اغا سڑے پخورو کے ملو شو خاک آلودہ شو ہلاک شو چاچے خپل مور پلار بیامندل اور دوی پا خدمت جنت حاصل نکدے سا تباہ شو. اور بل حدیث مبارک کی راغلی دی جنت د مور د قدمون لاندې دی. مور پلار سره خېګړه کول نداری چې په زندګۍ کې دا وی ښه خدمتو کا په جان او مال سره او په زړه د هغوی تعظیم او محبت وساته او د مور پلار د وفات نه وروستو د هغوی جنازه وکړه او د بخنه دعا وته کوا. او مور پلار چې چا سره وعده کړی وي تر خپل وسه هغه وعده پوره کا. او د مور پلار چې کم دوستان دي یا رشتہ دار دي دا وی سره صله رحمی کوا او خسلوک کوا. دا د مور پلار حق دې په بچو باندې. مور پلار د بچو د پاره یو لوی نعمت دی. نو بچی به د دې نعمت قدر کوي. بخاری شریف کے حدیث مبارک دے پیغمبر علیہ السلام نے یو سړي سوال وکړ ویدا اللہ پنیز دا ټولو نه زیات محبوب عمل کم یو دی؟ نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل منز په خپل وخت کې یعنی وقت مستحبه کې منز کول اللہ ته ډیر محبوب عمل دی. نو سړي بیا تاسو کو چې دینه پس کم عمل ډیر زیات محبوب دی؟ وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل خپل مور پلار سره خسلوک کول. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی
پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ پلار د جنت منظمه دروازه را استا اختیار دی کہ حفاظت کے او قضائے کے حفاظت دا چې خوشاله کې دعا دته کی نو دا حفاظت وک او که خفله کې خیره دته کړو نو دا دروازه رضان لزایق جنت ته وپینځي عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې دا الله رضا د پلار پر رضا کړه او دا الله ناراستیا د پلار پر ناراستیا کړه ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو سړي د پیغمبر علیہ السلام نه تپوسو کو په بچو د مور پلار څه حق دی پیغمبر علیہ السلام و فرمایل چې دا مور پلار دواړه ستا لپاره جنت یا دوزخ دی مطلب دا که د دوی طاعت ته وکړه خدمت ته وکړه جنت ته به بوځي او که د دوی بې ادبي دې وکړه دوی دې خفه کړه نو دوزخ ته به بوځي عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم بندہ چې د الله لپاره د خپل مور پلار فرمان بردار اوسېږي هغه د پاره د جنت دو دروازې به کولوي او کم چې نافرمان وي د لپاره د جهنم دو دروازې به کولوي او که مور پلار کې یو کسو نو یو دروازه د جنت یا د دوزخ کولو به وي وی دې سائل سوال وکړ چې دا د جهنم وعید په دې صورت کې دی چې دا مور پلار په بنده باندې ظلم کوي نو بس نوې کړي د دوزخ دروازې دي پیغمبر علیہ السلام درې ځله او فرمایل وان ظلما یعنی اگر چې دا مور پلار در باندې ظلم کوي نو تر نه فرمانی نه کې کړي د جهنم دروازې دي نو دې نه معلومیږي چې بچی د مور پلار نه بدل او انتقام نشي اغشته شرعاً دوی ته دا حق حاصل نه لري چې د مور پلار نه بدل والی انتقام واخلي که مور پلار ظلم کوي نو به بچي خدمت کوي په حدیث مبارک کې 15 سيزونه ذکر کیږي چې هغه ته صرف په کتو کې ثواب دی قرآن شریف ته قتل ثواب د زمزم اوبو ته قتل ثواب د عالم مخ ته قتل دې کې ثواب د خپل مور پلار مخ ته قتل دې کې ثواب او بیت الله ته قتل په دې کې ثواب نو د بیت الله کتو کې ډیر ثواب دی که د خپل مور پلار مخ کتو کې ډیر ثواب دی وی د مور پلار مخ کتو کې د بیت الله نه ډیر ثواب دی وی دا ځکه چې بیت الله باندې روزانه شپږ شل رحمته راوریږي نو شپېته رحمته په هغه چا راوریږي چې بیت الله نه چاپېره طواف کوي سلویخ رحمت په هغه چا راوریږي چې بیت الله ته مخامخ منځ کوي او چې یو بنده ستړی د طواف او منځ نشي کولی او اس بیت الله ته ګوري نو شل رحمت په راوریږي نو بیت الله ته پکاتو کې شل رحمت لري خو د مور پلار مخ ته پکاتو کې د قبول شوی حج ثواب دی پیغمبر علیہ السلام فرمای کم خدمت گزار زوی چې د مور پلار باندې د رحمت او د شفقت نظر اچي مور پلار ته پمینه ګوري نو د هر نظر په بدل کې قبول شوی حج ثواب الله ورکړي وی خلکو تاسو کو پیغمبر علیہ السلام نه کدا زوی مور پلار ته دروازه سلزلا دغه نظر کوي وی پیغمبر علیہ السلام او فرمایل او چې سلزلا نظر کوي په هر ځل کتو کې د حج ثواب د قبول شوی حج ثواب الله لوی دی دا الله خزانو کی کمی نشتا
دے غریبانانو چې د حج وس نه کیږي نو الله کور کې مور پلار ورکړي دي لږ د پمینه وته وګور روزانه د حج ثواب به کیږي که یووي یوې ته ګوري که یو موري او که پلار ته ګوري او که دواړه ته ګوري د قبول شوی حج ثواب په ورکړي پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا ټولو گناہونو سزا چې الله اغواړي نو قیامت پورې رستو کوي بغیر د مور پلار دا حق تلفه او نافرمانه د مور پلار د نافرمانه سزا آخرت کې خو بخامخاوي او په دنیا کې هم سزا ملاوي د نورو گناہونو سزا دنیا کې لازمی نه ده چې دلته به ورکی آخرت کې به ورکی او د مور پلار د نافرمانه سزا به دنیا کې هم وي او آخرت کې به هم وي د مور پلار با په جایز کارونو کې تابعداري کې او که یو ناجایز کار د توي خلاف شریعت کار د توي نو بیا به تابعداري نه کې ذکر حدیث مبارک کے راغلی دی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا خالق پنا فرمانے کی دا مخلوق تابعداری مکوا جائز نہ دا کدا مور پلار کافری نو امبا وسر خیگڑا کے او حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دا عائشی بی بی خور دا پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی مور میں مشرک دا مالا ملاقات لراغل دا مالا جائز دی چی دا آغی ستار مدار اکما وی پیغمبر علیہ السلام تو فرمیل سلی امکی مور سر سل رحمید دا آغی خاطر دار مدار کوا دا کافر مور پلار تبارک اللہ فرمائی صاحبہما فی الدنیا معروفا دا کافر مور پلار سرا مرگرتیا کوا دا دنیا پکارونو کی تنکار کے وسرا مرگر کے گما نو کنا مور پلار دا کافر شاہ نمی منا او کنا دنیا سے کارونو دربانے کی نوے کولا صاحبهما فی الدنیا معروفا معروف طریقہ یعنی داغی خاطر بکے جہاد کل فرض عین وی کل فرض کفائی وی چه کافر دے پسر راشی نو بیا فرض کفائی دے مور پلار خزا خاون استاذ یو دم تپوس مکو بیا جنگے گا کافر سرا او چه نا نور مسلمانان و سر جنگ کولی شی نو تا تا ضرورت فی الحال نشتا نو پتا بیا فرض کفائی دے کورل اغوی سر مرگتیا دے اکڑا موقع دے ونکڑاو نو جہاد چکل فرض عین نوی فرض کفائی پا درجہ کیوی نو یو بچے دا مور پلار دا اجازت نہ بغیر جہاد لتلی نشی جائز ندی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی یو سڑے راغ پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو او جہاد لدتلو اجازت غواړي پیغمبر علیہ السلام وتوی وی مور پلار جمدی اغویل او وتویل ففیهما فجاهد زلد مور پلار په خدمت کی کوشش وکا مطلب دا چې د دوی په خدمت کې بتا ته د جهاد ثواب ملوشي بل روایت کی چې دې سړي پیغمبر علیہ السلام تویل مور پلار میں پجڑا پرې خودل اور جہاد لازم وی پیغمبر علیہ السلام چے لارشا وی خندوا سنگا چے جڑولی دے اسے او خندوا یعنی اغوی توایا چے ستاس در رضان بغیر جہاد لنظما دی روایت نہ معلومی گی چے کم سیز فرض عین یا واجب علی العین نوی کفایہ پا درجہ کیوی نو بچو لدغه کار بغیر د مور پلار د اجازت نه کول جائز ندی گور طالب ضروری علم حاصلی چې دا 24 گھنٹے پہ زندگی پہ تیروری شي
نو دا علم فرض عین دی دا بتی کئی اوس دا دین غیر دی مکمل عالم جوڑے دل غواری پورا علم کئی نو دا پورا علم کول پا دا فرض عین ندی فرض کفائی دی یو علاقہ کی یو قسم دا علم پورا حاصل کنو تا طول غاڑ اخلاصا اوس دا بچے دا دین دا ذکر دا پارزی یا دا دین دا تبلیغ دا پارا سفر کئی او بقدر فرض علم دین و سرشتا نو دل دا دا تبلیغ دا پارت لل یا دا علم دا پارت لل دا مور پلار دا اجازت نا بغیر جائز ندی چه مور پلارو تا اجازتو کی نلار دیشی مور پلار سره چې کم خسلوک حکم قرآن حدیث کې راغلی دی نو په دې کې دا خبره داخله ده چې د مور پلار کم رشتہ دار او دوستان دي دا غوی سره به خسلوک کې خصوصا د مور پلار د وفات نه رستو د مور پلار خپلوان او دوستان هغه سره به خسلوک کې دا د مور پلار حق دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا پلار سره غټ سلوک داري چې د مرګ نه رستو دا غد دوستانو سره ښه سلوک وکي ابو اسید بدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام سره ناستو ما یو انصاری سره راغی او سوال وکاو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مور پلار دا وفات نه رستم دا غوی حق زما په ذمہ شتا پیغمبر علیہ السلام فرمایل او دا غوی دا پاره دعا استغفار او کمی وعدی چې اغوی چا سره کړی دي هغه پورا کول او دا غوی د دوستانو اکرام او احترام او دا غوی د داسې رشتہ دارو سره صله رحمی کول چې دا غوی رشتہ او قرابت صرف داوی په واسطه نو دغه حقونه د وفات نرستم پتا باندې شتا د مور پلار د وفات نرستم مور پلار ته دعا کې داوی خپل خپلوانو سره وخت تعلق ساتي داوی دوستانو سره وخت تعلق ساتي خدمت کې به حاضرېږي پیغمبر علیہ السلام عادت تاو چې د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د وفات نه رستو دا غي چې کمی مرګري ناغي کړه ډاله کله کله لګلا تحفه ډاله به لګلا او په دې به د خدیجه بی حق ادا کول غرض نو د مور پلار د وفات نه رستو دا غوي دوستانو سره ډاله لګل کله کله دعا سلام لورتل دا د مور پلار سره خېګړه کول دي دا بخاری شریف شرح عینی هغه کې یو حدیث راغلی دی یو دعا یې ویلې د پیغمبر علیه السلام چې دا دعا چا اولستلا یو ځل او دینه پسې ویل یا الله د دې ثواب زما مور پلار ته ورسه نو د مور پلار حق ادا کړ علامه عینی شرح بخاری کې لیکلی دی هغه دعا دا الحمد لله رب العالمين ورب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الملك رب السماوات ورب العالمين وله النور في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم یا الله د دې ثواب زما مور پلار ته ورسه دا دعا دې وکړه مور پلار ته ستا د دې ثواب ورسه دا حق ادا کړ کوم باندې چې مور پلار په جون کې خفه شوی او بیا هغه وفات شوی دی اوس به مور پلار سره راضینامه څنګه کې وفات دي نو کم از کم هر جمعه
د جمعې پر ورځ به د مور پلار قبر له لاړ شي سلام به وکړي سنت طریقه دا چې کور کې اودس 4 ادامو کا 2 رکعات 3 رکعات نفل کا او د هغې ثواب مور پلار ته وبخه دعا وکړه او بیا قبرستان ته لاړ شه قبر ته مخکې قبلې ته شاکه السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاثر بیا بسم الله وعلى ملة رسول الله دا غینه پس د قرآن شریف سونه آیاتونه چې د تیادی هغه اوایا الحمد قل هو ارچاله ورزي او نور سورتونه که چاته یادي او دی وای او دا غي ثواب به مور پلار تم او بخي او ټول امت د پیغمبر علیه السلام ته او بخا هر جمعه د قصکوا دا مور پلار چې په جون خپو په قبر کې به الله ستانه خوشاله او رضا کی او ته او بخلې دا الله په کتاب کې د مور پلار تابعدار اولی کلی شوی هر جمعه د قصکوا مور پلار کزوانان وی او ام دے بچی خدمت کئی کپوخ عمر کی وی هم او کبوداگان وی هم خو چې کله بوداگان شي نو خاص کر دقه وخت د ډیر خدمت دی لکه چې ځوانانی نو بچو باندې خدمت نه کوي چې تکړی کله کله وی خدای دې بچو ته نه پاتې کوي خدای دې دوی ته نه محتاج کوي آخر چې بوډا شي نو څوک به کوي نو چې محتاج شي نو دغه وخت کې بچو له پکاري چې ډېر خدمت وکړي ځکه د مور پلار خدمت لازمي دی او دا مور پلار ستا په رحم و کرم اوس پاتې دي نو که دغه وخت کې دا بچي بېروخي وکړي نو د مور پلار زړه زخمي شي او د بوډاوالي د وجې د بیمارو د وجې د کمزورۍ د وجې د مور پلار دماغ کمزوری شي عقل فکر کمزوری شي کله کله داسې خواهشات به درته پیش کی داسې مطالبه به درته پیش کی چې ستا به د وسم نه کېږي مشکل نو داسې وخت کې به ته خپل ماشوموالی یاد کړې چې ته ورکوټې وې نو دې مور پلار ستا په جړا باندې تا له څه پیدا کولی که د مور پلار د وسه کېدل او که نه نو چې تا به جړل نو ته به یې قلارولې نو نن دوی واړه شوي دي ماشومان شوي دي د مور پلار خپل آرام راحت په تا باندې قرباني کړی و ستا د بې عقلۍ خبرې په مینه اغشتې وې برداشت کړې وې اوس د دوی د محتاجۍ وخت راغی نو د عقل او د شرافت تقاضا دا ده چې دا غزور احسان بدل خو خلاص کا کنه نن ته احسان وکا کما ربیانی صغیرا مور پلار ته دعا وکړه دا یاد کا چې دې مور پلار زما پرورش کو زور کوټه وبا دې مور پلار ته اوف قدر موایا اوف ناسه وګدا سا ماخلا چې مور پلار دی وی چې دا د پزله باندې سب بوج دی چې دا وګدا سایه واغشته دی خو خپلی نو چې ته خپې نه غیبم خپې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای یہ پیغمبر علیہ السلام فرمای چې دا اوف نه زیاته بل درجه ونه نو خدای با غبم ذکر کړو نور کمه درجه شته نه د دینه کمه بل کلمه ونه نو اوف قدر باندې کې نو ولا تنهرهما رټل سپیشل باندې کې نه بکې والته کول باندې کې دا جائز نه دي حرام وقل لهما قولا کریما او دې مور پلار ته کله خبره کوا د کرم خبره کوا د احسان خبره کوا فأدب خبره کوا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه الذي په مخ کې ځان عاجز او ذلیل کا لکه چې یو غلام د خپل آقا په مخ کې والا وي
او آقا قارجن دی غسناک دی دا غلام سمره یریږي دقه شانتی د مور پلار مخ کې ودرېږي په عاجزه باندې ولاړیا کته ډېر لوی سړی نو د مور پلار مخ کې لوی نه او دا عاجزی دا به ګوره د زړه نه وي مصنوعي عاجزی به نه کې د چل ول کار به نه کې د زړه د اخلاص عاجزي وکړه او دعا ورته کوه قل رب ارحمهما رب زما په مور پلار رحم وکړي رحم پې وکړي که مسلمانان خو د رحم دعا وکړي او که کافر وي نو د رحم دعا په دې خیال چې خدای مسلمانان یې کې نو رحم پې وکړي په کافر خو رحم نه کېږي خدای مسلمانان یې کې په جن کې دا اجازت ته چې دا دعا وکړي او چې مړ شي او کافر وي نو بیا کافر د پاره د بخښنې سوال نشي کولی تفسیر قرطبي دې ده کې یو واقعه لیکلې ده یو سړی پیغمبر علیہ السلام خدمت کې حاضر شو او شکایت کوي چې زما پلار زما مال اخلي پیغمبر علیہ السلام ته ورشه پلار دی راولا په دې پلار پسې لاړ او جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړو پیغمبر علیہ السلام ته وی د دې الک پلار چې راشي نو ته تاسو کا چې هغه کم کلمات چې تا پزړه کې ویلي د خپل استاف وګونو لاندې دی اورېدلې پزړه کې دی ویلي دي نو تا په لا خلق وزول نه نو وخت دې نه دی اورېدلې اکم کلمات دي وی دا سړی راغی او پلار یې راوسته نو پیغمبر علیہ السلام پلار نه تاسو کو ویسا چل لے ستاز ویستا شکایت کی تقوال چی دا مال پزور والی نی پلار عرض کو چی زمان دیزوین تپوسو کا چی دا ترور او زمان خپلزان دا دین علاوه دا پیسے پچا لگو پزان لگو ما او دا پترور لگو دین علاوه سکو پیغمبر علیہ السلام بس کوئی شما حقیقت معلوم شو د نورو خبرو کولو ضرورت نشته دی او بیا وتا وای چې هغه کم کلمات دي چې تر اوسه پورې ستا غوږونم اورېدلې نه دي نو دا سړی ورته عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من په هره معامله کې زمن پتا باندې الله پاک ایمان مضبوطی یقینا زیاتای کما خبره چې چا اورېدل نه دا غیم تعالی الله اطلاع درکړه دا معجزه ده دا خبره په انسانانو کې هیڅ چام اورېدل نه و دې سړی په ځل کې تیر شوی و الله خبر ورکړي چې کوم خبره تیر شوی و وروا بیا دا سړی وی چې حقیقت دار چې ما په ځل کې یو څو اشعار جوړ کړی دي او زما غوګونو لا اورېدلې نه دي پیغمبر علیہ السلام وته چې هغه اشعار ما ته وروا ناغه سړی وی د زوینه ګیله کوي غضوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المتروك دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مضى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفرادة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المصاقب يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل غضوتك مولودا ومنتك يافعا ستا پا بچپن کے ماتا لغذا در کولا تعل بما اجنی علیک وتنهل زوانے دو پورے ستا ټوله ذمہواری ما اغشت و خوراک سکاک دے زمانہ گٹے نو تماشوم پیدا شوی ستا ظلمی توب پورے ټوله خرچہ ما کرے را اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساهرا اتململ
یو شپه کې کتبه بیمار شولې ټول شپه ستا د بیمارۍ د وجې به زه بیدار او بېقراره وما بیماری پتاوه بیدار به زوما کأني انا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تحمل لکه چې دا بیماری ما ته لګېدلې ده ټول شپه به مې تا ته جړل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل زما زرستا د هلاکت د وجې یریده حالانکه ما ته پته وه چې د مرګ دپاره ورځ مقرر ده رستو کېږي مخکیر کېږي نه فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل چې کله د عمر هغه حد ته ورسېدې کوم چې زما تمنا وه خدایه زوی مې ظلمې کې ظلمې شوې جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل نو تا مال بدله په سختۍ او په سخت کلامۍ کې راکړله لکه چې ته په ما باندې احسان او اکرام کې انعام احسان را باندې ته کې لکه چې ته مې پلارې فليتك إن لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المساقب يفعل کاش چې تا زما د پلار ولی حق خو ادا کړی نه دی خو د یو ښه ګاونډي په شان خو دې راته کتلی وې کم از کم د یو ګاونډي په شان خو به دې کتلی اړو پلار نه ګاونډي به دې ومه که نه نو د پلار ولی حق نه ادا کړی نو ګاونډي په شان هم نه ګورئ فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل کم از کم د ګاونډي حق به دې را کړی وې نو زما په حق کې په ما باندې شوم پړق جوړ شوی دا خو زما مال دی او ته پکې راته شوم پړق شي مال دا نه پټې پیغمبر علیہ السلام چې دا اشعار واورېدې دا زوی ولا د ګریوانه ونیوه او ته انت ومالک لابیکا ته او ستا دا مال ټول د پلار دی تم د پلار یې ستا دا مال هم د پلار دی کمه پورې پلار جم دیوی مال حال د پلار وی د بچو دا حق نشته چې زما دومره حق دو زما دومره حق دی او ما سره بیل کا چې وفات شي بیا به د میراث رسي که نه خو په ژوند کې پلار سره چیر چام نشي کولی وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ستا پروردگار حکم کرے دے اللہ تعبدو چھ تاسو با عبادت و بندگی نکوے الا ایاہو مگر خاص بدے اللہ عبادت بکوے وبالوالدین احسانا او دے خپل مور پلار سر احسان و خیگڑا کوے اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما کچره اورچیږي ستا په مخ کې الکبر بډاوالی تا احدهما یود د مور پلارنا او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما اف نو د مور پلار ته اوف قدر موایا ولا تنهرهما او دیرتهما مور پلار برټینا وقل لهما قولا کریما او دوی ته خبره د ادب کوا د مور پلار مخ کې په ادب اوسېګا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة خکتک د مور پلار دوارو ته جناح الذل وزر د عاجزه د بندق وزر نی د الله سنا دا وزر نی په ادب ودرېګا من الرحمة د مهربانینا د چلول نه د زړه د مهربانۍ نه مور پلار ته په ادب اوسېګا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او اے زما ربا رحم وکړه زما پر مور پلار باندې كما ربياني صغيرا لکه څنګه چې دوی دواړو پالل ما په وړو کوالي کې ربكم اعلم بما في نفوسكم رب تاسو خبردار دی په هغه څه چې تاسو په زړونو کې دي ان تکونوا صالحین کچر تاسو نیک نیت والا ہے نیکان یہ پا اخلاص دا مور پلار خدمت کرے فإنه کان للأوابین غفورا پس بے شک دا اللہ پاک رجوع کون کو دا پار بخشش کون کے دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।